اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات نمبر 159 یوسل یو کم شپیتا سورة آل عمران سلورم سپارہ فبما رحمت من اللہ بس بسبب دے هغه رحمت چې دی الله تعالی دے طرف نو لنت لهم تنرم شوی وی دویتا ولو كنت او کچرت ویت اے محبوب کریمہ فظن سخ مزاجا بد اخلاقا غلیظ القلب دے سخ زړه والا لانفضوا من حولک خامخا دوی به خواره واره شوي وی ګیر چاپېره دستانه فاعف عنهم بس معافي وکړه دوی ته واستغفر لهم او بخښنه وغواړه د دوی دپاره وشاورهم او مشوره کوه د دوی سره فی الامر په کارونو کې فاذا عزمت بس هر کله چې ته اراده وکړې فتوکل علی الله بروسه وکړه په الله تعالی باندې ان الله یحب المتوکلین بېشک الله تبارک وتعالی محبت کوي بروسه کوونکو خلکو سره وګوره د ښې معاشرې او د ښه لیډرشپ لپاره دا ډېر اهم اصول بیان شوي اخلاق نرم دلی او نرم مزاجي دا پکار دو او دویم نمبر دا عفو او درگذر پکار دی ځینې غلطي وشي د کشر نه معافي به کوي دا د مبارک اخلاقو اخلاق دا یوه ملکه ده چې د انسان په وجود کې دا او د هغه نه ښه کارونه په نرمۍ سره او په اسانۍ باندې ثابتېږي ځینې خلک وي هغوی په خوله کې سره نرمه خبره وي نه داسې خلکو نه هر سړی نفرت کوي د مبارک اخلاق ډېر اعلی و الله ورته په قرآن کې فرمایي محبوبه وانک لعلی خلق عظیم او بېشکه ته په لویو اخلاقو مرتبو باندې فایز یې دا ځای کې ورته فرمایي چې ته اخلاق ښایسته و ځکه دا سخت غریز خلک په ایمان باندې مین شول په تا باندې مین شول د الله په دین باندې مین شول اخلاق په کار وي باید چې موږ تاسو داسې الفاظ استعمال کو چې چا دل ازاري ونه کو نبی علیہ السلام ته ذکر وشو مونږ ګاونډی دو او هغه بد اخلاقه او ډېره منځګزاره و وایي چې دا جهنمي ده بیا ذکر وشو بل چا چې یو ګاونډی دو ډېره خوش اخلاقه دو عبادات دومره نشته دی خدای چې اخلاق یې ښایسته وي د مبارکو فرمیل جنتي ده نو اخلاق هغه شی دی امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې په ورځ د قیامت ټول نه وزني شی په تله د میزان کې هغه اخلاق دی دوستانو موږ تاسو له اخلاق استعمالول پکار دي که یو د کور سربراه په کور کې که یو دکاندار دی دکاندارۍ کې که یو افسر دی په افیسرۍ کې که یو نوکر دی په نوکرۍ کې او که یو ملګری دی په ملګرتیا کې او که څوک هم دی کومې شعبې سره وابسته دی باید چې د اخلاق نرم مزاجي عفو درگذر برداشت لویه سینه دا وساتي الله پاک د موږ تاسو له پې عمل راکړي صدق الله العظیم